نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمند مسلمانانو، یو مختصره وظیفه ده. هر مشکل حل، هر پریشانی، هر بیماری، هر درد، هر تکلیف په الله تعالی انشاءالله ستاسو ختم کی. کو دا وظیفه م انشاءالله خپله کړه. وظیفه ډیره مختصره ده، وخت پې ډیر کم لګي او 500 پیرې روزانه ده، خو انشاءالله د الله تعالی د خزانو نه ده راغلې، د الله تعالی د عرش د خزانو نه ده. الله تعالی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. عزتمند مسلمانانو، وظیفه چې ده لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. طریقه کار څنګه دی، مصیبتونه به څنګه ختمیږي، تاسو ته زه ویم. دا به روزانه 500 پیرې وایي، صحیح شو. مخکې وروسته به سلسل پیرې درود شریف وایي، په اوداسه کې به وایي. اوداسه پکې شرط دی، او شرط پکې بل اهم دا دی چې خبرې ور چا څه نه کوي. ځینې خلک خبرې هم کوي او تسبیح هم اړوي، نو بیا ځکه کار نه کوي. څونه چې پابندۍ سره وي، څونه چې دهان سره وي، څونه چې توجه سره وي، الله تعالی هغومره په دې باندې کارونه سموي. نو عزتمندو، یو صحابي باره کې راځي چې هغه په بیاستو باندې تړلی و، تسمو باندې تړلی و، د سرمنو په تسمو ډېرې مضبوطي. او نبی پاک سلام هغه صحابي پلار ته دا کلمات ښودلو چې دا وایه. صحابي په خپله فرمایي چې ما دا کله شروع کړو، چې کله ما دا شروع کړو، نو زه ګورم چې ورځ دا دروازه په جق سره کولاو شوه، او زما هغه زوی او سره د ګړو او سره د ډېر مال غنیمت کور ته راننوته. نو بیا د زوی نه تپوس کې چې زویه دا څه معامله وه، څنګه راخلا شو؟ یا بابا جانه بس تسمې مې په خپله کولاوېده شروع شو، او بس چې زه څنګه را روان شوم، دا ګړې بیزې او چیلی راپسې په خپله را روانې شوې. وي دا داسې وه چې زه یم مالک یم. نو عزتمندو، په دې سره الله تعالی د دنیا ښېګړې هم ورکوي، بیمارۍ پې هم د نن بیمارو الله تعالی پکې شفا هم ږدلې ده، او د الله تعالی د غوښتلو ذریعه ده. عزتمندو مسلمانانو، الله تعالی مو تاسو سره په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا وظیفه کوئ انشاءالله تعالی، مصیبتونه، تکلیفونه، دردونه ختم کړي انشاءالله.